عزتمن بیګا په پیښور کې کوم کسانو چې خپل مور وخلې و ټکولې و هغه کسان گرفتار شوي دي چې هغوی ټول حقیقت بیان کو او ویلي چې موږ سره خپل خور ډېر زیات سخته بدتمیزي کوله. هغه مینه وایي چې دوی اوس په خور باندې کم ذات الزامات لګولي دي. ټول معلومات تاسو ته په دې ویډیو کې راکوم. زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات ورسیږي. د معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یاد کړم تاسو کو چې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوی وي چینل هم نوی سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل ته سره سبسکرایب کړئ. خوا کې اوس د ټاله نشان وه چې خا یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو هغه دوه ورونه چې خپل خور د عیسی په عیسی باندې وخرې و ټکوله چې خور خپل حق غوښتلو او ورونه ورته حق نه ورکوه چې عزتمنو دغه ورونه اوس په خور باندې غټ الزامات لګولي او ویلي دي چې د خور زموږ بېعزتي کړې ده او موږ ته به یې نېغې خبرې کوي. موږ پښتانه هېڅکله د ښځو داسې خبرې نشو برداشت کولی. زموږ هم دماغ په کار پرېښه دی. وخل دا ټکول ده چې مور یې نه خلاصوله. موږ هم بیا د دغې دوام کې موږ په غوسه کې نه وو پوه شوي. خپله مور هم وخل ده او ټکولې ده او غورځولې ده. خو عزتمنو زموږ د دې ویډیو مقصد دا ده چې هېڅکله په خویندو میندو باندې لاس مه اوچتوئ. خپل دماغ ټنډه ساتئ. که چېرې مور درته ازار وکړي به ټول عمر ازاري ګرځي او د رزق درک به دې نه لګي. مینهوال ستاسو د داسې خلکو په اړه باندې څه خیر دی؟ حتما دا خپله رایې لاندې په کامنټ کې شریکه کړئ. زموږ د عزتمنو نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې اوس د ټالې نشان ووهه چې یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.